یو زنانه ده هغه مونځ کوي او د مونځ په حالت کې چې کله هغه سجدې له لاړ شي نو د دې یو ماشوم زوی راشي او د دې د سر نه لوبټه د مانځه په حالت کې لري کی نو آیا د دې زنانه د مونځ وشو که مونځ ونه شو نو د دې جواب دا دی که بالفرض د زنانه درې پیرې سبحان ربی العظیم یا درې پیرې سبحان ربی الاعلی د ویلو نه مخکې دا لوبټه دوباره په خپل سر باندې کې خودي او خپل سری پټ کړی وي نو د دې زنانه خو چې دی هغه مونځ وشو خو که بالفرض د دې د اثر دومره ښکاره و چې پاغي کې درې پیرې سبحان ربی العظیم یا درې پیرې سبحان ربی الاعلی سړی وای نو بیا په دې حالت کې د دې زنانه د مونځ چې دی هغه ونه شو ولې چې د زنانه لپاره په مانځه کې سر پټول چې دی نو دا هم فرض دي او که دا ښکاره شولو نو د دې مونځ بیا نه کیږي نو لہذا دغه جواب دی که د دې د اثر درې پیرې سبحان ربی العظیم برابر هغه داسې ښکاره پاتې شوي وي نو بیا د دې زنانه د مونځ نه دی شوی دا به دوباره کوي او که بالفرض د درې پیرې سبحان ربی العظیم نه مخکې د خپل سر پټ کړو نو لہذا د دې د مونځ وشو